حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو شاګرد دی د سعید په نامه باندې دی. یو وخت د سره ولاړی و بازار ته، خپل استاد محترم حضرت ابو هريره رضی الله عنه سره ملګری دی چې کله یې په بازار کې شیان واخیستل، تر شیانو اخیستو وروسته بیا حضرت ابو هريره لاس پورته کوي، دعا وکړه چې الله تعالی دې ما او تا په جنت په بازار کې هم سره یو ځای. حضرت سعید رضی الله عنه حیران سو، دا یو تابعی دی. هغه ورته وایي چې ای ابو هریره، ای استاده، آیا په جنت کې به هم بازار وي؟ موږ خو داسې اورېدلي چې په جنت کې خو هر شی مفت میلاویږي او په بازار کې خو شیان په پیسو باندې وي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه ورته فرمایي چې په جنت کې هم بازار سته، په جنت کې به هم شیان پیدا کیږي، لیکن د جنت بازار بیا دا رقم ته نه دی لکه د دنیا بازار چې په هغه کې به بیا مفت شی نه پیدا کیږي، په هغه کې به بیا تا ته شی په پیسو باندې درکوي. نو د هغه جنت د بازار مثال ابو هریره ورته پیښوي چې هغه داسې بازار دی چې په هغه بازار کې به ټول شیان مفت میلاویږي. ابو هریره اوس د جنت د بازار اعلان ورته کوي، د جنت بازار ورشئ چې ما له محمد رسول الله څخه اورېدلی دي چې الله تعالی به په جنت کې یو د جمعې په ورځ باندې، لکه دلته چې د جمعې بازار یا اتوار بازار ورته ویل کېږي، چې تر عامو ورځو په دغو ورځو کې د جمعې په بازار یا د اتوار په بازار کې شی هم ارزانه وي او هر سړی کوشش کوي چې اتوار بازار یا جمعې بازار ته ولاړ شي، ځکه هلته سیل لګېدلی وي. نو الله تعالی به په جنتیانو باندې د جمعې په ورځ باندې غږ وکړي چې ټول جنتیان له خپلو ځایو څخه راوځئ و پلانکي مقام ته راسئ. هلته به الله تعالی د جنت یو بازار تیار کړی د جمعې په ورځ باندې، د جمعې بازار به وي او په دې بازار کې به دومره داسې شیان پراته وي چې کله جنتیان ورته راسي و دا دوکانو ته ګوري، په دا دوکانونه به ټول له شیانو څخه ډک وي او په هغه دوکانو کې به داسې شیان پراته وي چې تر اوسه به الله تعالی په جنت کې ودی ته نه یې ورکړي، نه به هغه سترګو لیدلی وي هغه شیان، نه به دماغ سوچولی وي هغه شیان، نه به غوږو اورېدلی وي. او الله تعالی به هر جنتي ته دا اختیار ورکړي چې دا هر شی خوښ یې هغه در واخلي. نو جنتیان به دې بازار ته راسي چې هر شی خوښ یې هغه به ورواخلي. اوس به هر جنتي بیرته د خپل کور و طرف ته روان سي، لیکن د الله تعالی له طرفه به یو منادي راسي، یو آواز کوونکی راسي، یو اذان کوونکی به راسي، هغه به آواز وکړي چې الله تعالی وایي اوس ما په دربار کې ټول پیش دی. الله اکبر. اوس د الله تعالی دربار په دې ورځ باندې لګیږي، دا د جمعې ورځ ده او په دې دربار کې الله تعالی کم کسان شریکان کوي. الله تعالی فرمایي چې دې دربار ته هغه کسان را شریکان سي، هغه کسان و دې دربار ته راسي چې کم کسان په دنیا کې د جمعې لمانځه دپاره و مسجد ته حاضرېدل. دغه دربار بیا الله تعالی و هغه کسانو ته برابروي چې کم کسان د جمعې په ورځ و لمانځه ته راځي. د هغه په بدله کې الله تعالی وایي دغه بازار زه جوړوم، دغه دربار د دوی دپاره جوړوم. نو هغه کسان چې هغه په دنیا کې د جمعې لمونځ په پابندي باندې کړی، هغه ټول کسان به و دغه د الله تعالی و حضور ته د الله تعالی په دربار کې پیش چې کله د الله تعالی و دربار ته راسي ټول، الله تعالی به په ملائکو کې پر یو ملکي باندې غږ وکړي چې ته د الله تعالی صفات بیانوه. هغه د جنت ملائکه دي، د جنت ملائکو ته الله تعالی ځان ته ښایست ورکړی دی. نو د جنت یوه ملکه به د الله تعالی صفات شروع کړي، د الله تعالی صفات به وایي 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 تر دې حده پورې چې د اهل جنت د جنتیان به د بېهوشۍ په حالاتو کې سي، د هغې به دومره ښایسته اواز وي چې ټول به داسې زنګېږي چې کله د دې ملائکې وار تیر سي او دا د الله تعالی صفات بیان کړي. په دویم واري به الله تعالی و داود علیه السلام ته حکم وکړي. داود علیه السلام ته الله تعالی داسې ښایست ورکړی و، الله تعالی داسې آواز ورکړی و چې کله به د زبور شروع کو له ده سره به غرو هم تسبیحات شروع کو.
په دویمه مرتبه کې به داود علیه السلام راسي، هغه به د الله تعالی کلام شروع کړي. چې کله د داود علیه السلام وار تیر سي، بیا به الله تعالی و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې دربار کې پیش دی. دا به څومره ښایسته دربار وي، د محمد رسول الله ملاقات دی. او دا ملاقات صرف موږ تاسو ته په دې باندې راکوي چې موږ تاسو په دنیا کې د جمعې والمانځه ته حاضر سوي، او په دې دربار کې چې کومې کرسۍ لګېدلې دي، د هرې کرسۍ به ځان ته مقام وي، د هر سړي به ځان ته مقام وي. په دې کرسیو کې به هم فرق وي، په دې مراتبو کې به هم فرق وي، په دې صفو کې به هم فرق وي. د دې صفو د فرق وجه دا ده چې کوم کسان د جمعې په ورځ باندې اول واري و عیدګاه و جمعې لمانځه ته راغلي، هغه کسان به د قیامت په ورځ باندې په اول صف کې ناستي. د هغو دپاره به ځان ته کرسۍ وي، د دویم صف دپاره به ځان ته کرسۍ وي. نو ګوره پر دې 15 منټه باندې الله تعالی پر موږ تاسو باندې د ملائکو اواز اوري، او د داود علیه السلام قرآن کریم باندې را اوري. دا د الله تعالی دربار دی. دریم واری به الله تعالی و محمد رسول الله ته چې کله امر وکړي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې سټیج ته حاضر سي. الله تعالی به امر ورته وکړي، دی به سورة الطه او سورة الیاسین ورته ووایي ټولو جنتیانو. د ده تر تلاوت وروسته به الله تعالی له جنتیانو څخه پوښتنه وکړي. دا په داسې حالاتو کې چې 1500 کاله به دا جنتیان په داسې کیفیت کې وي لکه بېهوشه، له ډېره خونده چې د محمد رسول الله تلاوت واوري. بیا به الله تعالی و ملائکو ته حکم وکړي چې زما او د بندګانو په مابینځ کې چې کومه پرده ده هغه پرده ایسته کړي. الله اکبر. صرف په دې نیمه ګانټه باندې به الله تعالی په 4مه مرتبه کې الله تعالی و موږ تاسو ته خپل دیدار راکړي. او چې کله د جنتیانو دیدار، د جنتیانو سترګې پر الله تعالی باندې وشنلیږي، بلا کیفه دا ټول جنتیان به بېهوشه سي. نو الله تعالی موږ تاسو ته په دې مختصره زندگی باندې، په دې مختصر وخت باندې تاسو وګورئ، دا 25 منټه دي چې دغه 25 منټه موږ تاسو و مسجد ته زر راسو، د هغه په بدله کې الله تعالی و موږ تاسو ته خپل دیدار راکوي او د محمد رسول الله تلاوت را نصیب کوي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو دا پاته زندگی د آخرت په سوچ او فکر کې تیره کړي. الله تعالی دې زموږ ستاسو په ذهنو کې د آخرت سوچ او فکر واچوي. واخر دعوانا